بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. پرون سبق کې مونږ دا ویلو چې کم سلورم مذهب د ایمان په باره کې چې چې ایمان د دریو سجونو نوم دی. ایمان د تصدیق بالجنان، عمل بالارکان او اقرار باللسان نوم دی. نو په دې خبره کې وای دا صحیح نه ده. په دې خبره باندې په دې کې تفسیر کړو چې دا اعمال د ایمان په حقیقت کې داخل نه دي. یو دا خبره کړو بل دا چې ایمان د حقیقت په اعتبار سره حقیقت د ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي، اعمال کمیږي او زیاتیږي. بیا پرون په دې خبره باندې خبره شو چې دا ایمان چې د حقیقت د ایمان په دې کې زیاتواله کمواله نه راځي. ځکه چې ایمان دا خو تصدیق ته او تصدیق د زړه شې ده، لکه منده نیکی کوي او کبدای کوي، خدا د په ایمان باندې په تصدیق باندې اثر نه پرې باسي. نو بیا په دې باندې اعتراض داو چې دا چې ایمان زیاتیږي کمیږي. نو د قرآن مجید کې ډېر آیاتونه دي لکه لیزدادو ایمانا او زادتهم ایمانا. نو دین خو زیادت ایمان معلومیږي. نو موږ وایو چې په دې کې مختلف جوابونه کړو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا د صحابه کرام په زمانه کې چې هغه اول په پیغمبر سلام باندې ایمان نه وړو او ته پته ورو چې په سبا خو ایمان راوړل، بیا یو فرض بنازل نو پای په ایمان نه وړو، بیا بل نو په دې طریقې سره پای په ایمان کې زیادت راتلو. په دې کې دا خبره جنن بده باندې اعتراض دار چې لکه ته پیغمبر سلام د زمانه سره دا خاص ته خدا خاص نه دي. ځکه چې ورسته زمانه کې هم د کېدې چې انسان اول اجمالی ایمان نه وړي او بیا ورسته تفصیلی ایمان به اوسې باندې راوړي او تفصیلی ایمان د اجمالی ایمان ډېر موقت دی. بیا دویم دا خبره د دې خبرې دویم جواب چې ایمان کې زیاتې کمې چنده راځي د آیاتونو کې چې کم زیادت راغله دا غي دویم جواب دار چې مراد د دین هغه ثبات او دوام دی، چې دا تصدیق دا علم دی او علم کیفیت دی او په کیفیت کې دا عرض دی او عرض سره نو دا په تجدد د امثال سره راځي. نو بدی کې هم د تجدد د امثال دوی نه دی، دا نه زیارت نه مراد ده. او په دا باندې مې اعتراض دا دی چې په دې باندې چې تجدد د امثال سره خو هغه سیس کې زیارت نه راځي، خو هغه سیس بقا به راځي لکه جسم د پاره تورواله. دریم جواب یې دا ورکړو چې ایمان د زیادت او نقصان دا مطلب دا دی چې د ایمان غرانا کمیږي، زیاتیږي په ګناهونو سره د ایمان رڼا کمیږي، په نیکو سره د ایمان رڼا جنده سی وکیږي. دویم دغه دا چیرې ایمان حقیقت د ایمان زیاتیږي او کمیږي. په دې کې دویم مسلک دار چې دا اعمال دا کم کسان چې ایمان جز غني راو چې اعمال زیاتیږي کمیږي، جو په دې سره ایمان هم زیاتیږي کمیږي. او دریم مسلک بګی دار چې راغوي چې موږ دا خبره نه منو چې حقیقت د تصدیق دا زیادت او نقصان نه قبلې دغه چې د یو عام امتی دغه ایمان د پیغمبر د ایمان په شانتي نه نه، بلکې د ایمان د پیغمبر ترنه دا زیات او د امتی هغه دا کم ده. لکه حضرت ابراهیم علیه السلام د الله پاک نه پوښتنه کو چې یا رب ارینی کیف تحیی الموت. الله پاک ته علم ته می ته ایمان نه لري، نه چې ایمان خو لرمه ولکن یطمئن قلبی چې مطمئن شي زړه ما مطلب دا چې په ایمان کې زیادت راشي. اوس د دې ځنا د ایمان په باره کې د دې پوری منګه سلو مسلکونه ویل. پنځم مذهب هغه د قدریو ده. قدریه دا وایي چې ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم د معرفت نوم، یعنی ایمان چې د معرفت نوم ده، ایمان د معرفت نوم ده چې بس سب پیغمبر سلام راوړي دا غیر پیجندل نوم دا ایمان ده. خدا خبره ده دا غلطه ده او بدی غلطوالی باندې د دې په فساد باندې علما کرام اتفاق کړي دي. ځکه اهل کتاب مبارک الله تعالی فرمایي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. آیا کسان چې موږ ورته کتاب ورکړل دي دوی دا پیغمبر دې پیژني لکه څنګه چې خپل بچی پیژني، پیغمبر دې پیژني لکه څنګه چې خپل بچی پیژني. خو لکه بیا هم هغه ته کافر ویل شي دي، ځکه چې یوازې په پیژندلو باندې کار نه کیږي. او دغه شانتي کچره ته پیغمبر پیژني او یقین به هم لده، خو لکه انکار کوي د زید او د عینات د وجنه ناغو ته الله تعالی کافر ویل دي. لکه ابو جهل له او ټول ته پته وا، ابو لهب ابو جهل نور چې کوم دا زماني مشران کړه کپانو هر ټول ته پته و چې دا پیغمبر په حق باندې دي او دې په سچ باندې دي او د زید او د عینات د وجنه ترند نه قبلو. الله تعالی بده باندې کافر کوم لګول دي. الله تعالی فرمای وجحدوا بها، دوی انکار وکړو د دیننا واستيقنتها انفسهم، او حال لري چې د دوی نفسونو په دې باندې یقین کوو ظلم او علوا. لکه پوهیږي به باندې نو دا خبر غیب دا وای بیا زمخه. وبقي ها هنا بحث اخر، ويدل کې په حقیقت د ایمان کې
یو باس نه پاتې شو هغه 5 نمبر مسلک د قدریه ده هو ان بعض القدريه چې بعض قدریه ذهبت لدي خبرې تا ان الايمان هو المعرفه چې ایمان د معرفت نوم ده واطبق علماؤنا على فساده او اتفاق کړه د علماء کرامو زمونږه د دې خبرې په فساد باندې د دې مذهب په فساد باندې ولی لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم چې اهل کتاب او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت پیژندو کما كانوا يعرفون ابنام لکه څنګه چې خپل دامن پیژندل مال قطع بكفرهم سره د دې نه چې د کفر یقیني حکم لګی دی په دې باندې ولی لعدم التصديق زګه چې معرفت غوړو موجود او تصدیق نه نو ایمان د تصدیق هم د معرفت هم نه او دویم ولي ان من الكفار الذي کافرانو نه بعد خلق د شو یا غدا ابو جهل ابو لهب او دغه نور مشران چې کوم دي داو من كان يعرف الحق يقينا هغه په جندو د حق په یقیني تور باندې یعنی یقیني په یوم او په جندو یوم و انما كان ينكر عنادا واستكبارا دو د دین بیا هم انکار کوو د زید د عناد او تکبر د وجنه قال الله تعالی الله تعالی فرمای وجحدوا بها او دی کافرانو انکار وکړو د دین واستيقنتها انفسهم او حال دا چې یقین کو د دو نفسونو بری باندې ان د دو یقین د دو نفسونو په دې خبره باندې یقین کو دی فرعون او دی نور خلکو دغه مبارک الله تعالی دا آیت نازل کړه ده چې واجحدوا بها دی انکار وکړو د فرعون او د فرعون د خلکو بها د موسی علیه السلام او د ابری معجزات سره واستيقنتها انفسهم په داسې حال کې چې دوی افسون یقین کو پرې باندې ظلمن او علوا د ظلم او د سرکشي د وجنه تکبر د وجنه هغه پوښتنه به باندې بل د دې نه اخو بیا دا خبر اوس کوي چې را د معرفت څه ته وي او یقین څه ته وي او تصدیق څه ته وي او اعتقاد څه ته وي نو دا معرفت او یقین تصدیق او اعتقاد پدې کې فرق پیژندل پکار دي د پر دې چې د دویم صحیح شي او اول چې نه چې او دویم ته ایمان اول ته ایمان ونه ویل شي نو تا تصدیق څه دی کنه تصدیق دا عبارت ده د هر هغه سنه چې ته پزلبانی داغي یقینو کې پزلنه او پیژنې او داغي بیا ته خبر هم ورکې دا امر کسبی ده او معرفت نه دا امر کسبی نه بلکې امر ضروری ده لکه مطلب دا کنه ته یو څه تو کتلو ما دې دا نظر اوچت کو نو ما ته پته ولګی چې دا بلب ده او دا هولډر ده او دا شندا بورډ ده دا دیوال ده هر څه ده خو دې د معرفت ویل کېږي خو یقین ورته نه ویل کېږي یقین ورته حل ویل کېږي دیتا او تصدیق په دې ته حل ویل کېږي چې دا خبره تکله په خله باندې وې لکه پوښتنه به نه مانی یعنی چې دا خبره ته چیرې دا څه څه کومه چې ته چې دا خبره ما د پلانګي کړی دا د رښتونوالي د وجه نه دا خبره منه ما دې د تصدیق ویل کېږي لکه پوښتنه به نه مانی کستا په لکه غیر اختیاري تور باندې اوسې مبارک علم راغې نه د معرفت ویل کېږي او تصدیق ورته نه ویل کېږي تصدیق دي ته وای چې د مخبر په خبر باندې یقین وکي او داغه اقرار وکي نو دې تصدیق وای نو تصدیق دا امر کسبی شی دی امر کسبی دی چې د مصدق په اختیار سره ثابتېږي د مصدق په اختیار سره ثابتېږي او معرفت دا په اختیار سره نه ثابتېږي بلکې تا نظر وچو نو ستا په دې کې په خپل باندې شنو دا علم ترين دا حاصل شو معرفت حاصل شو نو تصدیق دا خاص چیز دی او معرفت دا عام دی معرفت دا عام دی او تصدیق دا سره خاص دی وګوره وی فلا بد من بیان الفرق پس ضروری دا بیان د فرق بین معرفت الاحکام و استيقانها د معرفت د احکام او د یقین ساتلو باغ باندې د معرفت او د یقین و بین التصدیق بها و اعتقادها او تصدیق او د اعتقاد په منځ کې فرق را بیانول دا ضروری دي ليصح كون ثاني ایمان دون الاول د باري چې صحیح شي چې دویم ایمان دی او اول ایمان نه دی یعنی یقین او اعتقاد دا ایمان دی دا تصدیق او اعتقاد یقین ایمان دی او دا اول ایمان نه دی والمذکور فی الكلام بعض المشایخ او ذکر کړی شي د بعض مشایخ په کلام کې ان تصدیق چې تصدیق څه شی تصدیق عبارت ده عن ربط القلب دا مضبوط والی رسولنا علامه علم من اخبار المخبر چې دته معلوم شوی هغه د مخبر د خبر د وجینه یعنی د خبر ورکونکي د خبر د وجینه د یو خبر حاصل شي او په دې باندې رسول مضبوط شي د تصدیق ویل کېږي او هو امر کسبی او دا امر کسبی دی امر کسبی چې د بنده په اختیار سره صادریږي يثبت باختيار المصدق ثابتيږي په اختیار د مصدق سره ولهذا يصاب عليه ويجعل راس العبادات د دې وجینه په دې باندې ثواب ورکول کېږي
او دا د ټولو عبادتونو چړله ګرځولای شوی دا ځکه چې دا د بنده په اختیار کې دی او امر کسبی دی او د بنده په د مصدق په اختیار سره د دې اختیار د وجنه په دې کار باندې ته ثواب ملويږي د دې اختیار د وجنه د غوروالي د وجنه په دې کا د ایمان جړلا د ایمان د هر عمل لپاره جړلا ګرځي دی الله بخلاف المعرفه بخلاف د معرفتنا فانها ربما تحصل بلا كسب لکه دا اصلي کې بغیر د کسب نه کمن وقع بصره على جسم لکه انسان نظر ولګي واقع شي نظر در یو جسم باندې فحصل له معرفه نو دا پیژنو کولو حاصل شي چې انه جدار او حجر جدا غټلا یا دیوال له لکه پوه شو معنی وهذا او دا چې کوم موږ ذکر کړو دا فرق ما هغه ذکره بعض المحققين چې بعض محققین ذکر کړل لکه علامه صدر الشریعه و دین دا علامه عز الدین رحمت الله علیه پر راي کې تاسو دا کم توضیح کتاب شوی یا صاحب توضیح دا ذکر کړل وهذا ما ذکره دا فرق چې موږ ذکر کوو د معرفت او د تصدیق چې تصدیق امر کسبی دی د بنده په اختیار سره ثابتېږي او په دې بنده ته ثواب ورکول کېږي او معرفت د امر کسبی نه بغیر د ارادې نه د حاصلېږي نو دا بعض محققین ذکر کړه من ان تصدیق چې تصدیق هو ان تنسب باختیارک الصدق الى المخبر چې تا نسبت وکې په خپل اختیار سره د رښتینوالي دغه مخبر ته د مخبر رښتینه وګڼي دغه د وجه ته راکې حتی لو وقع في ذلك في قلبه من غیر اختیار وای کچې یو خبر استا بدل کې راغله بغیر د اختیار نه نو لم يكن تصديقا وان كان معرفه ما معرفه وای اگر دوی دا تصدیق نه اگر چې معرفت ده لکه پوه شو به معنی یعنی نو په تصدیق کې او په معرفت کې فرق څه شو چې تصدیق امر کسبی دی او معرفت امر کسبی نه دی تصدیق دا په اختیار د مصدق سره ثابتېږي او معرفت په اختیار د سره نه ثابتېږي لکه ته یو څه توګه نو کته غواړې کنه غواړې خدا ته پته ولګي چې دا بلب دی کته غواړې کنه غواړې چې یو څه نظر وکړي چې نظر وکړي چې دا ګلاس دی ډېر ډېر نظر وکړو نو کته غواړې کنه غواړې او مصدق چې تصدیق نو تصدیق لپاره دا ضروري دی چې ته یو مخبر خبر رښتونه وګڼي او داغه په دې باندې یقین وکړي لکه پوه شو به باندې ورته نو نن سبق کې موږ د ایمان پنځم مسلک د قدریه چې قدریه وایي چې دا ایمان د معرفت نوم دی نو دا خبره دین دا غلطه ده ځکه ایمان د معرفت وې نو بیا به کتاب د کافر نه ویل کېدل بیا به د پیغمبر اسلام په زمانه کې بعض کافر چې د زید او د عینات د ودی نه دا نه منو نو د کافر نه ویل کېدو ویګې به نه معنی دغه شانتي د تصدیق او د معرفت په منځ کې موږ فرق وایو نور په دې کې خبره اتره په دې خبره باندې کوم فرق ته بیان کو بری باندې اعتراض دی ان شاء الله سبا سبق کې به وایو پوه شئ